تاسو نظر وکئ زموږ ستاسو خوشحالیانې او زموږ ستاسو غمونه دا ټول تر خپل قومیته پورې دي. په هره معاشره کې موږ لیدلی دي، په هر کلي کې مو دا لیدلی دي چې که چیرې په کلي کې یو بېګانه سړی پروت وي، د هغه قوم سړی نه وي، بیا که چیرې پر هغه قوم باندې پریشانی راسي، په هغه قوم کې په هغه کور کې ناجوړي راسي، یا په هغه کور کې یو غم راسي، هغه د بل قوم کسان هیڅ شرکت هم نه ورسره کوي، ګر سره نه په فاتحه کې ورسره شریک وي، نه په جنازه کې ورسره شریک وي. داسې مالي کومک خو ایسته پرېږده چې بیا به دی د کور غم پر ده باندې سپکوي، له ده سره به مالي کومک کوي. دا شی زموږ ستاسو په معاشره کې ختم سوی دی. داسې یو نږدې مثال درته پیښوم. د پرون جنازه وه، یو کور په یو ځای کې پروت ده، لیکن نږدې رشته داران نه لري خپل قومي. هغه کورونه تقریبا 100 کوره سره پراته وو. جنازې ته زه خپله ورغلم پرون په 2 بجې. ما په د هغه کلي په دا 100 کورو کې 50 ځوانان خو پرېږده 10 ځوانان مې هم نه دي لیدلي. لیکن مرګ د چا؟ مرګ د تقریبا داسې 18-19 کاله ځوان دی. د 18-19 کلو ځوان په مسجد کې غورځېدلی دی، په سر باندې لګېدلی دی د مازدیګر په لمانځه کې. بیا تر ماښامه پورې په دې مسجد کې پروت و، یو چا نه دی پورته کړی. له ماښام لمانځه وروسته بیا یو چا کور ته وروستی دی. نو که چیرې دغه ځوان د دې کلي وی، د دې قومي سړی و، بیا به ټول کلی باندې راټول. لیکن هغه په داسې کلي کې پراته چې هلته خپل قریبان او عزیزان نه لري. زموږ ستاسو مسلماني، زموږ ستاسو غیرت، زموږ ستاسو دین او قرآن صرف تر دغه ځایه پورې رارسېدلی دی. زموږ ستاسو ټول کارونه رواجي ګرځېدلي دي. نو له ماښام لمانځه وروسته چې د هغه له سره څخه ډېره وینه تللې ده، له هغه وروسته یې بیا صرف کور ته بولی دی، چا هسپتال ته هم نه دی بولی. له ماښام لمانځه وروسته بیا سیول ته تللی، سیول ته ورځي، هغه ځوان ختم سوی. نو دا د دې تر ټولو غټه وجه دا ده چې هغه قومیت زیات دی دلته. دا په هر ځای کې دغه رقم دی، په هر کلي کې، په هره محله کې، د هر چا تر خپله پورې، تر خپل عزیز او تر قریبه پورې اخوا ته بیا یو سړی هم نه پیژني، نه بیا په غم کې ورسره شریک کېږي، نه بیا په شادي کې ورسره شریک کېږي. ما لیدلي په دې محله کې هم داسې غمونه راغلي دي او داسې خوشحالۍ راغلي دي، لیکن که خوشحالي وي هم تر محدودو کسانو پورې وي، او که غم وي هم تر محدودو کسانو. بار هم دغه رقم ته حالات دي چې هر سړی تر خپله قومه پورې په هر چا کې خپل قومیت ننوتی. هغه د دین جذبه، هغه د ایمان جذبه، هغه د قرآن جذبه په یو چا کې نه ده پرته. مسلمانی نن ختمه سوې ده، شفقت نن ختم سوی دی، هغه مهرباني ختم سوې ده. د ټولو خلکو زړونه صرف دنیا ته ګرځېدلي. الله تعالی فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. الله تعالی فرمایي چې ما تاسو له یوه نارینه څخه چې آدم علیه السلام دی، او له یوې زنانې څخه چې حضرت بی حوا رضی الله عنها د هغې څخه پیدا کړي یاست. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله تعالی وایي ما سو تاسو قبیلې قبیلې کړاست، په تاسو کې مې چې قومونه پیدا کړو. وجعلناکم شعوبا وقبائل، په تاسو کې چې قومونه او قبیلې پیدا سوي دي، دا صرف د دې په خاطر لتعارفوا چې تاسو یو بل سره وپېژنئ. صرف د پہچان په خاطر باندې الله تعالی دا قومونه پیدا کړي دي. نور په دین اسلام کې و قومیت ته هیڅ اعتبار نسته. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صرف دا د پیژندو په خاطر چې تاسو یو بل سره پیژندئ، یو بله قبیله سره جلا کوئ، هغه به په قوم باندې سره جلا کیږي. لیکن تاسو په اسلام کې
تاسو په قرآن کې تاسو د محمد رسول الله په نقش و قدم او په طریقه او په صورت او په سیرت کې ټول سره برابر یاست. ستاسو پیدایش له یوه نارینه او له یوې زنانې څخه سوی ده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې بهترین کس د الله تعالی په نسبت باندې څوک دی؟ هلته د یو قوم بیان نه دی سوی، هلته د قریشو بیان نه دی سوی چې هغه داسې قبیله چې په هغه کې الله تعالی محمد رسول الله پیدا کړی دی. لیکن الله تعالی په قرآن کې یو ځای بیان نه دی کړی چې دا قریش دی، دا عرب دی، دا عجم دی. نو قبیلې چې صرف پیدا کړي الله تعالی صرف د تعارف دپاره یې پیدا کړي. نو د الله تعالی په نسبت باندې بهترین کس څوک دی؟ الله تعالی فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې بهترین کس، په تاسو کې نږدې کس او مقرب انسان و الله تعالی ته هغه څوک دی چې په هغه کې تقوا زیاته وي.